أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. مخکې آیتونو کې تذکره د دې وه چې د خیانتګرو د طرف نه جګړې مه کوئ. منافقان دي ځان یې خیانت کې اچولی او مخکې یوه خبره وه چې د هغه او د یهودي جګړه وه نو د وی زو کعب بن اشرف پسې او هغه وی نه زو په پیغمبر پسې. خیر پیغمبر له راغلو د پیغمبر نه بیا وروستو عمر رضی الله تعالی عنہ پسې لاړو. عمر رضی الله تعالی عنہ وله بیا ښه فیصله وکړه. هغې باندې منافقانو بیا نور ور واغسته، خبرې شروع کړې چې دا ګوره هغه بد وکړو، دا یې وکړو، هغه یې وکړو. یوه خبره بله شوې وه، آیتونو کې بعضې مفسرین ذکر کوي یو منافق غلا کړې وه او هغې اغستې وه، یوه زغره یې پټه کړې وه او هغې اغستې وه ورکړې وه یهودي کرې ښودې وه. کله چې تلاشي واغستې شوه د یهودي د کور نه زغره برآمد شوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو عالم الغیب نه دی، په غیبو باندې نه پوهېدو، د غیبو نه نو خبر. نو نږدې وه چې فیصله کړې وې، کړې نه وه خو نږدې وه دا خبره دیته چې لکه ستا د کور نه برآمد شوي ده نو خو تا غلا کړي که نه. خبره په دې باندې روانه وه. یهودي انکار کوي او شی د هغه سره برآمد شی دی. په دې کې الله رب العزت وحی راولېږله چې دا غلا د یهودي نه ده کړي بلکې دا یو منافق کړله. چا بعضې مفسرینو نومونه هم لیکلي لیکن نوم ته څه ضرورت نشته. نو دا دغه منافق غلا کړله، دا د یهودي نه ده کړي. یهودي اگر چې دشمن دی، کافر دی، هر څه دی، لیکن په دې مسله کې دی په دې مسله کې دی نه دی، دی په بری دی، غلا ده نه ده کړي. خیر منافق خو معلوم شو، هغه له سزا ورکړې شوه. دلته کې الله رب العزت د هغې تذکره کوله. ورپسې دلته کې دې آیتونو کې هم دغه تذکره کوي. دا خلک دا کوشش کوي چې تا دې واړی، تا دې په مسلو کې غلط کی، تا باندې دې غلطې فیصلې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بعضې ستاسو نه به راشي او هغه به ماته کینی، یو تن به ستاسو نه په غلطه باندې لیکن هغه خپله خبره خپله مدعا هغه به ښه ویلی شي. نو د هغه چالاکي او د هغه په خبرو کې به داسې خبرې ځان به دی وړ کي او هغه بل به پړکوي او بل به خبره نه شي کولی. نو یاد ساتئ که ما د دغې سړي دپاره فیصله وکړه او دا شی د ده نه رسېدو نو دا مې ولله د جهنم سکروټې ورکړې، اوس د ده خوښه ده که اخلي او که پرېږدي. او فرمایلی چې انما انا بشر مثلکم،
زس تاسو په شانتي یو انسانم. نو انسان په دې سه بعضې معاملاتو کې په غلطۍ باندې او په خلکو په خبرو کې راتلی شي. نو الله رب العزت د هغې تذکره کوي ولولا فضل الله علیک ورحمته که چېرې نه وی فضل د الله تعالی په تا باندې او رحمت د الله لهمت طائفة منهم نو خامخا قصد کړی و یوې ډلې د دې نه یضلوکه چې واډړی تا لره وما یضلون الا انفسهم او نشي گمراه کولی دی مگر خپل ځانونه وما یضرونک من شیء او دې ضرر نشي در کولی تعالی هیڅ. وانزل الله علیک الکتاب والحکمه او الله نازل کړلی په تا باندې کتاب و سنت. الله تعالی کتاب در کړلی حکمت در کړلی وعلمک ما لم تکن تعلم او تعلیم در کړلی تعالی د هغه څه ښودنه کړله تا ته د هغه څه چې مخکې تا ته پته نه وه. وکان فضل الله علیک عظیم او دې فضل د الله په تا باندې ډېر لوی. الله کتاب راولېږو الله سنت په ذریعه باندې هم دام چې وحی خفی دیته وي دام د الله رب العزت د طرف نه خونه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دا ورکړی شي ده. وعلمک ما لم تکن تعلم تعلیم در کړلی تعالی د هغه څه چې مخکې تا ته پته نه وه. مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د شریعت د احکامو پته نه وه که نه د احکامو د حدودو پته نه وه د بیان پته نه وه دا علم والله الله ورکو. وعلمک ما لم تکن تعلم دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه د منافقانو باره کې الله رب العزت د طرف نه ورته وښودی شو چې دا منافقان دي. بعضې منافقان بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته هم ښودلي وو بعضې کسانو ته. یو صحابي دی لاړ ورپسې هغه صحابي پسې کله چې آخري وخت دی آخرنی پس ناجوړه دی پته نه لګي نن مرم سبا مرم واځې خپل ځان مطمئن کوم. نو راغی صحابي پسې چې چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودنه کړوه چې دا منافقان دي. نو ورته وی زه داستانه تپوس نه کوم چې ما ته د منافقانو نومونه وښایه چې تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل چې دا پکې منافق دی په دې خلکو کې. نو دا نه وایم چې ما ته هغه لیسټ وښایه ما ته هغه ټول نومونه ووایه بس صرف زه ستانه دا تپوس کوم چې په هغې نومونو کې زما نوم شته که نشتي داسې نه چې زه پکې یم او منافق لاړ شم. نو چې اوس زه څومره وخت چې تیر شوی دی اوس توبه وباسم هغه نه ته پکې نه یې ستا نوم پکې نشتي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې خبرې دغسې بعض صحابو ته کړوې چې دا به تاسو اخوا ته خوروئ به نه خلکو ته به کوئ نه لیکن دا خبر دغسې ده د هغې نومونه ښودی شي. نو علمک ما لم تکن تعلم الله ښودنه وکړه تا ته د هغه څه چې تا ته یې پته نه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیبو باندې نو پوه د غیب علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو او دا خبره څه د عیب نه ده غیب باندې نه پوهېدو که نه الله خو نه و څه خدای خو نه و خو پیغمبر و انسان و نو د غیب علم هغه د الله سره ښایېږي بل چا سره نه ښایي. نو الله رب العزت بعضې خبرې هغه د انسانانو ته ښودلي بعضې پیغمبرانو ته ښودلي نو هغې ته علم الغیب نه وایي چې دا عالم الغیب شو. بعضې خلک لګیا دي هغه عالم دی په ما کان ما یکونو باندې وایي څه چې تیر شي دي په هغې باندې هم پوهېږي او څه چې راتلونکي په هغې باندې هم پوهېږي. دا عقیده چې څوک لري عایشه رضی الله تعالی عنها ویلي وو په الله باندې چې چا غټ دروغ ویلي نو هغه څوک دی یو هغه سړی دی فقد اعظم علی الله الفریا الله باندې غټ دروغ جوړ کړلی هغه سړی دی چې هغه وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعلم ما فی غدی سبا چې څه کېږي په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر دی دا یې په الله باندې غټ دروغ جوړ کړلی.
دویم غټ دروغجن هغه سړی دی چې هغه دا وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کتم شیئا، کم چې د الله رب العزت د طرف نه ورته خودی شوي چې دا ورسوه نو هغې پټ کړلي، یوه مسله یې پرېښودې ده، یوه مسله یې پټه کړله. نو څوک چې دا وایي نو فقط اعظم علی الله الفریا، الله باندې غټ دروغ ویلی ده، غټ دروغجن سړی دی، الله باندې دروغ وایي. نو څوک چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته غیبدان وایي چې د هغه په غیب باندې پوهېږي نو دا هم پیغمبر په الله باندې دروغ وایي. مخکې یو واقعه تېره شوې وه د تیمم باره کې موږ ویلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد لتلی را روان دی، واپس یو ځای کې پړاو اچول دی. عایشه رضی الله تعالی عنها امیل شو کېدل دی، هغه امیل د دقې خوا کې د اوښ د لاندې دی، لیکن چاته پته نه وه. خلک ګرځېده میلاو نه شو، وایي زه چې میلاو نه شو چې ځو نو چې اوښ پاسېده لاندې پروت و. روایست بعضې خلک یې داسې وایي د څوک وایي شګې په شمار کې دي او څوک وایي دا کېږي او څوک وایي دا کېږي. پیر خو هغه ته وایي چې وایي کله مرید د کور نه وځي نو پیر ته پته ولګي ښه مرید را روان دی، څوک وایي په زر قدمه کې ورته پته لګي چې را روان دی. دا ټول دروغ. نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غیب پوهېدو نه بل پیغمبر پوهېدو. واقعات ګڼ قرآن کریم کې شتي، نور پیغمبرانو په غیب باندې نه پوهېدو. یو دغه واقعه د عامل دا واقعه، بله د عایشه رضی الله تعالی عنها واقعه بله چې هغې باندې تهمت ولګېد، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته نشتی، لیکن خلکو نه یو خبره اورېدله ګنګوسې شوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته هم نه ځي، نو راځي هسې دروازه کې راښکاره شي څنګه یې ښی او بیا واپس کي. یوه میاشت په دې کې تېره شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت پریشانه دی. دا په هغه چاته په درې اسلي باندې په خپله راشي سړي باندې تهمت ولګي نه ته پته لګي څومره تکلیف به. نو عایشه رضی الله تعالی عنها په تکلیف کې شوې ده، هغې ته خو وروسته پته لګېدله، هغې ته هم پته نه وه، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت پریشانه دی. نو یو پیر یې مشوره وکړه جرګه د خپلو نږدې صحابو سره چې څه چلو کم دا څه خبره ده. یو تن پکې د خوشطبعۍ دپاره ووایي ستا لپاره څه ښځې کمې خو نه دي، یوه دانه جو نه وړې. هغه خوشطبعۍ خبره وه. ځان دومره ولې پریشانه کې؟ ځان پریشانه کوم د پریشانۍ ضرورت څه دی؟ عمر رضی الله تعالی عنہ وی دا عایشه رضی الله تعالی عنها چې ستا کور ته راوستله نو دا چا راوستله؟ بس چې دغه خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ جو پړق وو، خوشحاله شو چې الله رب العزت چې ستا کور ته راوستا نو غلطه ښځه یې راوسته سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحاله شو. عمر رضی الله تعالی عنہ وی ما ته حکم وکړه، ما ته اجازت وکړه چا چې دا خبره کړله چې د هغه سر د تنې نه جدا کم، دا څه چې دي دروغ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو نم تپوسونه کړلي. بریره رضی الله تعالی عنها یو صحابیه ده، بریره رضی الله تعالی عنها د هغې نه تپوس وکړو د عایشه رضی الله تعالی عنها کې تا ته څه خبره ښکاري؟ هغې نه عمر کم دی، نو په بعضې خبرې داسې کارونه داسې یي چې هغې کې پوره فکر نه رسي، نو وړه واغېږي او دغسې کېږي، نو په دې کې بېزه راشي هغه وړه وخوري. نور پکې هېڅ دغه نشته، څه نورې خبرې پکې نشته، صرف دغه خبرې د عمر په لحاظ سره کمه ده، د هغې وجې نه د مشرې ښځې او د جینۍ د هغې دواړو عقلونه خو نشي برابر کېدی.
کله چې عائشه رضی الله تعالی عنها ته پته ولګېده نو اجازه یې واغس چې زه پلار کره لاړه شم. نو لاړه شه ناجوړه مو لاړه پلار نه تپوس وکړو مور نه تپوس وکړو هغې ته خبر وکړې وې دا داسې دی حادثې دي خلک بلې ګیایي وبشي صفایي به وشي ځان پریشانه کوم او هم څه تسلي ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ د دغې صحابو د مشورې نه وروستو لاړ نو عایشه رضی الله تعالی عنها ته وایي ای عایشې که ستا نه دا غلطي شوي نو اقرار وکړه الله معاف کوونکی دی الله به معاف کړي او که نه شوی نو ته صفا ووایه. هغه وایي زه جو جړل مې او د جړا کې جو سړی بس د هاټ کې چې ونسي نو بیا سړی بیا نه اوښکې بهیږي او نه جړلی شي او نه خندلی شي وایي داسې چل را باندې وشو. نو ما خپلې پلار ته وویې چې ای پلار ته جواب ورکړه هغه څه جواب وکړم خبره ستا ده څه ویلی شم. مور ته مې وویې ته جواب ورکړه هغه ویې زه خو نه شم ویلی. نو ما ورته وویې که زه وایم چې دا کار ما نه دی کړی نو تاسو یې نه منئ او که وایم که ما کړلی نو تاسو به یې ومنئ خو ما خو کړی نه دی. او بیا زما او ستاسو خبره داسې ده لکه د یوسف علیه السلام د پلار. وایي زما نه د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام نوم په دغه وخت کې هیر شوی کېږي انسان. وایي په دې کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستا صفائی به الله وکړي. نو کله چې وی زه موږ ناسو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې ناسو په ناسه پې خولې شروع شوې. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وحی به راتله په سخت جمع کې خولې به ترې داسې بهیدې بعضې وایي فسدت الدم لکه څنګه چې سړی چړه په څاروي باندې راکاږي او د هغه نه د وینې بهیږي دغسې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خولې بهیدې. د وحی خو لږ زور خو نه و که نه. نو هغه صفائی بیان شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه مبارک شه الله ستا صفائی وکړه. نو مور ورته وایي پلار ورته وایي پاسه شکریا ادا کا. هغوی ته د شکریا ولې ادا کوم د هغه چا شکریا ولې نه ادا کوم چې هغه زما صفائی بیان کړه زما صفائی راولېږله. وی ما ته څه پته وه چې هغه آیاتونه چې هغه به لوستی کېږي قیامته پورې. نو الله رب العزت صورت نور نازل کو په هغې کې د عایشه رضی الله تعالی عنها صفائی نازله کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه د غیب علم نه و که نه. نور دغسې ګڼ واقعات دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه. یو پیرې زینب رضی الله تعالی عنها ده راغله سنورې زنانم راغلی او دام ده نو بهر په دروازه کې ولاړې دي جماعت. نو بلال رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آواز وکړه زموږ دا مسله ده څه مسله ده چې هغې ته پوښتې وکړو. بلال رضی الله تعالی عنہ راغی وایي زنانه راغلي ستاسو نه تپوس کوي. بلال رضی الله عنہ بیا راغی زی او راځي څه مسله ده. اول کې وایي څوک دی وایي چې زینب ده. نو زینب خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لور هم ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه بیبیانې زینبانې هم دي. دا کومه زینب ده ایو زیانب نو ورته ووایې پلانکۍ ده د پلانکي ښځه. بیا یې ښه تپوس یې وکړه څه مسله ده. هغه دې مسلې ته زده کړه وایي زما سره مال دولت دی دا زه په خپل خاوند باندې خرج کولی شم که نه شم خرج کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو چې هغه خرج کولی شي. که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د غیب علم وای نو دا تپوسونه مې نه کوي ځه او راځه ویلې به ورته دا ښځې راغلي هغو ته ووایه چې دا مسله دي سیده هغو ته ووایه چې خرج کولی شي. لیکن د غیب علم نه و. خبرې اوږدېږي ډېر شی واقعات دي په دې باندې.
وانزل الله عليك الكتاب والحکمت وعلمك ما لم تكن تعلم تعلیم درکړل تعالی دا هغه څه چې تاته مخکې پته نه وه وکان فضل الله عليك عظیما دې فضل د الله پتا باندې ډیر لوی لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته خیر په ډیرو مشورو د دې کې الا من امر بصدقه مگر هغه سوچ حکم کوي په صدقې ورکولو سره او معروف یا په نیکی کار کولو سره او اصلاح بین الناس یا د خلکو د په منځ کې د جوړ جاړي د پاره دغه جرګې خېدي او نور جرګې کوي نو څنګه کې مخکې وي د پیغمبر خلاف به جرګه کوو اج دغه جرګه وکړه تبلیغیان تلي وچته جرګه وکړه نا امیر سی به وو نو بیا یې سوي موږ په مشوره باندې والله موږ مشوره کړواول کې مشوره باندې دا مشورې غلطي مشورې دي دا مکه وي نه هغه مشوره په کار دی چې هغه کې د خیر کاری امر بصدقه حکم د صدقه هغه صدقه ورکي نیکی کار وکي معروف کار وکي د یو بل اصلاح وکي خیر خوای کارونه وکي د لپاره مشورې پکاري جرګي پکاري د رفاه عامه لپاره مشوره پکاري راځي دې لپاره کې امخ کې روز کې چتا بلوچستان کې کسان دي یو جماعت تل هغه سره زیاتې ظلم کړل خلکو سقینچانو باندې په لوړ باندې مالي ګیره تیم خریلی دا صلی دی پوښي وسره دغه چې سره په جماعت کې ناسي او اوی لکه د الله او د الله د رسول خبره واوري او هغه سره دا زیاتې کې جماعت کې وسره کیږي څه به سره سوي دا زموږ ملک دی جماعت په کوم په امن نه دی هغه سره په امن نه دی رستو راضی موسی علیہ السلام بیان کو حال ته موسی علیہ السلام په باره کې خلکو جرګې شروع کړې چې د وجنوي وجل غواړي اسنه کی ناغرا پاسه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله آیا تاسو داسې سړی وجنئ چې هغه وي رب زما الله دی دا جرم څه دی صرف دا جرم دی چې د الله ته یو وي اکبر الابادیم د دې دور لګ مخ کې دور کې دا خبره کوله رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے اللہ کا اس زمانے میں ورنہ اللہ اللہ تو یو وئی نہ اللہ نو مخلی پدے مائے رپورٹ نہ کئی الا من امر بمعروف الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك سوچ کے دا کار د پاره طلب در رضا د الله فسوف نوتی اجر عظیما نو خامخا ور بکو دلا د خپل طرف ناجر لوی اجر بور کو خبر بیا خل سرت نه رسید قضې باندې پریدو ولولا فضل الله عليك ورحمته کچرنه فضل د الله تعالی پتا باندې او رحمت د الله لهم طائفه منهم خامخا قص کړو یو ډلې د دینه اي ذلوک چې تا دی واړې د حقنا وما يذلون الا انفسهم او نشیاړه ولې دي د حقنا مگر خپل ځانونه وما يذلون او نشي گمراه کولې دي الا انفسهم مگر خپل ځانونه اثر به پدی باندې کیږي دی ما بل گمراه کو بل دی گمراه نه کو ذات نه گمراه کو وما يزرونك من شيء او زر نشي در کولې دي تعالی وانزل الله عليك الكتاب نازل کړه الله پتا باندې کتاب او سنت وعلمك ما لم تكن تعلم او تعلیم در کړه تعالی دا غس چې مخکې ته پتا نه وا وکانه فضل الله عليك عظیما او دې فضل الله پتا باندې ډیر لوی لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته خیر په ډیرو مشورو د دې کې الا من امر بصدقه مگر هغه سوچ حکم کوي په صدقه باندې او معروف یا پنه کار باندې او اصلاح بین الناس یا د خلکو په منځ کې د اصلاح مخکې معروف منګ ویلو معروف څه ته وي معروف وي توحید ته معروف وي هر نیکی ته معروف لکه قرآن او سنت ته ناغه طرف ته حکم کوي چې هغه دې طرف تراشي قرآن او سنت تراشي نو دا جرګه خجرګه ده څوک وای د نیکی طرف تراشي څوک وای توحید طرف تراشي نو دا خجرګه ده خه مشوره ده هغه د بی دیني نه قلار شي بی دیني څومره چې دا هغه پرې دی د قرآن او سنت خلاف پرې دی شرک پرې دی دا خي جرګي دي کنه او اصلاح بین الناس یا د خلکو په منځ کې د اصلاح ومن يفعل ذلك سوچ کې دا کار ساسونه ابتغاء مرضات الله د پاره طلب در رضا د الله فسوف نوتی اجر عظیما نو خامخا وربکو واغلا د خپل طرف ناجر لوی الله رب العزت مولا قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق